وأصحابه الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يوزلی محبت سره درود شریف وایي: اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مردان تزتلم یو پروگرام له جمعې مبارک ورځ وا نو التما تقریر کو غړای ته چې مې وکاتل نو شل منټه کم 11 بجې وي نو ما هغه مردان والا ته وی چې د علاقو کې په دې ټیمونو کې فرق راځي. خدا کار خده چې په مردان کې په لسنیمه بجې باندې د جمعې منځ کیږي. زمون په علاقه کې په یوانیمه بجې باندې منځ کیږي. نو چې تاسو د جمعه ترالم نو ما دې غړې ته وکتل چې دا 15 منټه او 10 بجې دي. خو دې سوچ واغستم چې دا د شپې ټیم دی او دا د ورځې ټیم دی. نو بیا مې د مخامخ غړې ته وکتل نو پای کې شل منټه کم 12 وی. نو په دې سوچ باندې لاړم چې دا ناوګي کې دا ټیمونه څنګه بدلیږي را بدلیږي. بهرحال ټیم مختصر دی او زه ډېرې تفصیلي خبرې نه کوم. خو قرآن عظیم الشان الله جل جلاله د دنیا د پیدایش نه مخکې زر کال وړاندې په خپل आवाज مبارک باندې د دې 2 سورتونه تلاوت کړیو. د یو سورت نوم دی سوره یاسین، د بل سورت نوم دی سوره طه. او الله جل جلاله دې موږ دغه جنت ته وځو. جنت ته چې دا جنتیان لاړ شي نو یو میدان دی مسجد ورته وي. او څومره غټ میدان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو د جبرائیل علیه السلام نه چې دا میدان څومره دی. نو جبرائیل علیه السلام فرمایل یا رسول الله زر کال وشو چې زه په دې کې په یو سپیډ باندې خپل بوراق بوزم. زر کال وشو چې زه په خپل سپیډ باندې په دې کې په خپل بوراق باندې زم. ما د دې سر نه دی معلوم کړی دا به څومره میدانی. په دغه میدان کې به یو سټیډیم وي. هغه سټیډیم ته به دا جنتیان راغونډیږي. او دا جنتیانو ته به الله فرمایي جنتیانو دا مجلس شروع کو. زمونږ عادت دا دی چې مونږ مجلس شروع کو نو مونږ د قرآن تلاوت نکو. او زمونږ عادت دا دی چې مونږ ښایسته تلاوت والا سړی ګورو او بیا په نعت وایو بیا خپلې خبرې کوو. نو الله جل جلاله به د جنتیانو ته فرمایي جنتیانو دا مجلس شروع کوو. ستاسو خوښه ده جنتیان مو ته چې اوربه نو مجلس به شروع کوي. څوک نو پیغمبرانو کې او پیغمبر د داوود علیه السلام نومې دی. ډېر خوږ आवाज ول الله ورکړو. کتابونه ذکر کوي چې داوود علیه السلام به تلاوت کو د مرغۍ به ته داسې ودرېدي. زمونږ د دې आवाज سره انګازه راځي
خو زه چې دا خبرې کوم زما په دې اواز کې دا اواز ډبلیږي اینې تاسو دې ته ایکو وایي دا ایکو الله رب ذوالجلال په دې ځناورو کې پیدا کړله نو چې څنګه تلاوت به داود علیه السلام کو دقه سی به سره دوی وي لکه زمونږ د نتخوانان چې وایي زما سره به کې وایي دقه سی به ور سره وي نو الله جل جلاله وہ تو فرمائی یا داود ارتقی المنبر داود منبر ته تشریف راوړه او جنتیانو ته یا د قرآن نه او یا د زبور نه تلاوت وکړه الله اکبر نو دا زموږ په علاقو کې نشته د ستاسو علاقو کې د کله نه کله کېږي د مصر قاریان راځي دلته کې حسن قرائت مقابله وي خو په مردان پېښور کراچۍ لاهور کې دا مجالس ډېر وي نو چې دا ناتخوانان یا دا تلاوت والا تلاوت کوي او داسې د مزې تلاوت کوي د سړي د باطن داسې ډکېږي داسې او بالکل بی اختیار شي بیا چغې شروع کوي الله اکبر نو دا جنتیان چې په جنت کې د داود علیه السلام د आवाज تلاوت واوري نو دا جنتیان ته الله وي او جنتیانو سمځي وا نو ما په یو تقریر کې ویلیو مونږ بنیریان یو مونږ بنیریان چې سخکله کارو کوي مونږ ډیره مزه وکړه ډیر خوند دی وکړو او سماوان چې سخکله تلاوت کوي هغه ډیر چکه واچاو نو کو دا سماوال په جنت کې وی او د داوود علیه السلام د आवाज ووري الله به د تبوس کې او جنتیانو سمځي وا دا سماوال به خامخ او الله ډیر چکه واچاو امون بنیریان وږي ډیره مزه وکړه سواتیان مو ډیر خوند دی وکړو الله بو تو فرمای د دین خوندور تلاوت د باندې ووروما حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه هو حمد رند تو تنها داری د یوسف علیہ السلام حسن منو د داود علیہ السلام आवाज منو د موسی علیہ السلام معجزات منو خدا ټول زمونږ د جانان سره تنها یوازې وي ګوره د یوسف علیہ السلام حسن زمونږ په مقابله کې یو پناه و د پیغمبر اسلام په مقابله کې نه د داود علیہ السلام आवाज زمونږ په مقابله کې خوګو د رسول الله سلام په مقابله کې نه نو الله جل جلاله وو فرمایي یا محمد و صلی الله بیا و یو پیرا بیا و صلی الله علیه وسلم یا محمد ارتقی المنبر محمد منبر ته تشریف راوړه او زموږه د خپل امتیانو ته د تلاوت کا کوم امتیانو ته صحابه کرام سے لے کر دا اخیری امتی تک دا ټول بناسی صحابه کرام خو ډېر مزي کړی دي چې پیغمبر اسلام ته به قتل आवाज به اوریدل انداز ته به قتل وحی نازلې دا ولکه مونږ چې ورته ګورو زموږ کیفیت به جدای خدای دې موږ ته دغه جنت نصیب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوره طه یا سوره مریم نه تلاوت کی چې دا جنتیان ووري الله اکبر بی اختیار چغي بوي الله جل جلاله وو تو فرمایي اے زما بندگانو د دین خوږ تلاوت د باندې وورم د داوود علی السلام د تلاوت سره بدا ساوند وی د رسول الله سلام د تلاوت سره بدا ساوند وی دا د جنت په ولو باندې به فرشتي ناسي دا غوي سره خپل ستار او رباب د چې کوم ساوند دی دا ستار او رباب دا ساوند دی سیستم ته اړولې تاسو په خپل مجلسونو کې په دې وجرو کې د تپمار سره هغه تورې والا تورې برابر ولا دا سیستم دې تر اړولې دی اوس نو دا جنتیان چې دا تلاوت د رسول الله سلام ووري الله تاسو به دې کې د دین خوږ تلاوت د باندې ووروما نو دا جنتیان وته الله د دین خوږ په دنیا کې چرته ای نو الله به جبرئیل اسلام ته فرمایي دا आवाज بنک او بیا به الله جل جلاله په خپل आवाज مبارک باندې د سوره رحمان نه تلاوت کوي الله اکبر خدای دې دا غمزه مونږ ته وخی
نو زر کال وړاندې الله جل جلاله په خپل आवाज مبارک باندې د دې قران 2 سورتونه تلاوت کړل د عرش فرشتو چې واورېدل به اختیار یې چغې کړې درې د خوشاله ټکی ویلې دي خوشحالی دا توبا لمن خوشحالی دا هغه چا د پاره چې دا کتاب به ورته ورکوي اے ربا خوشحالی دا هغه جبو د پاره چې دا کتاب بلولي خوشحالی دا هغه سينو د پاره چې دا کتاب به کې محفوظ کیږي دا درې واړه خوشاله الله مونږ ته راکړي د خیراتی امتم زمونږ نه بچو تلاوتم زمونږ کوي مونږ هم تلاوت کو زمونږ بچي او مونږ یادو دا درې واړه الله جل جلاله مونږ ته نصیب کړي نو ډېر لوی اعزاز دی خو زه یو خبره کوم ناوګي والو تاسو ته ستاسو په دې ناوګي کې یو سړی وي ملیشا ته تلی دوبۍ ته تلی امریکې ته تلی او الته ډېر زیات ښه کاروباري غټ نه غټ مارکیټ رانیولې دی د دنیا هر شی ور سره دی دا د موبایل زمانہ نه ده خو د هغه ملک نه یو سړی راغی د بنیر او ته خبر شو چې یاره زما زوی چې کمزې کې پاتې کېږي الته هغه ځای نه یو سړی راغلی دی په تبلیغ کې په سفر کې په علاقې ته راغلی دی اته پسې لاړ شي یا هغه تا ته راشي او ته دې تپوس وکړي چې زما هغه زوی څنګه دی او هغه تا ته وایي چې ستا زوی خو ډېر جوبن کې دی غټ سوپر مارکیټ دی د دنیا هر شی ورسره دی غټې غټې بنګلې په لیز اخیستې دي غټ غټ ګاډي ورسره بي ام ډبلیو ګاډي دي اته ورته ووایي چې رورې ته به کله ځې هغه وی زه به یو 3 ورځې میاشت هفته پس زما یو سوال جواب دی کو زما دې زوی ته دی وکړی هغه په قربان بابا وبکم اته په د سوال جواب کې چې زما غي زوی ته به وای چې یاره د رور واده دی او موږ له لګي پیسې په کار دی د سی یو 2-3 لک روپۍ راولېږي چې موږ په کویدا نه وکړو واده په وکړو د رور له په کمره جوړ کړو اوس هغه استاد ته هغه سړی سوال جواب وکړو ستاسو نه تاسو کوم کو تاسو ویخې نو مال به جواب راکړي د ملیشا نه پیسې راځي ها د ملیشا نه پیسې راځي د دوبۍ نه پیسې راځي نه پیسې نه راځي پیسې نه راځي حواله راځي په بانک کې چک راځي ستاسو زوی ولګېدو تا غوښتي وي 2 لک روپۍ هغه ولګېدو 10 لک روپۍ ونډای والا لور کړی خطی په لپاپه کې واچو خطی په لپاپه کې دن کاغذ کې خود چې دا کاغذ بوالی په سواړی کې پلانې دکاندار دی په امبیله کې پلانې دکاندار دی اغله بلاړ شي 10 لک روپۍ به والی اوس ناوګی والا هغه خط راغی او پلان له چې خط میلاو شو خکل کو او خط چې خکل کو جیب کې راواغست او په جیب کې خود دا زما زوی را لګلې دی مال خط او په جیب کې کلک کې خود کور کې زنانه ورته وای چې دا خط تا کولاو کګنه نو دای تا درانه لګلې کو دای ما درانه لګلې ستا په کې څه کار دی تی کولاوی نه او سار او ما خامرالی خولای وستا چې کم کور جوړاو یا دی په گاوند کې کم کور اغستو پاغي باندې بولی روانه ما غبل چا واغس کال پس 2 کال پس تا زویرا روان دي چې پلار به می کور ما غستې پلار به می جوړ کړي می او د زیرو ضرور واده به می هغه چې اسلام آباد ایرپورټ باندې کوزیدو ایسو کرته نه ولاړ هغه تنها بیک راواغست او په گاډي کې کېناس چې ناوګي ته راورسید او کور ته رانوځي او د ناوګي بابا ورته وي سکای چرته رالی کور ته رانم کنه ځان بل پلارو ګورم زمون کور ته ونه راځي دا ولی نه پیژنم نه برازي یا خدای پاک چې دې پلار لمسی چل شوی دی چې دا دماغ خراب شو کوڅه چلو شو
اوس هغه ولګي هغه الک ماماګان او تورن راغون کی چې لکه تاسو نه تاسو کوم ماما کاکا زما د پلار ولی خو نه ساره زمو سره مونږ کړو روغ رموټ دی نه دی خو ما کور ته نه پریدي اوس هغه چې دا تورن ماماګان دی راشي او تاسو ته ویل کته دا پلانې کور ته ول نه پریدي دی د کور پر خودو لایق دی تاسو ته پته ده چې زمون کور کچاو مونږ کور جوړاو ما د دنه 2 لک روپاټې غوښتې وي د ماله 2 لک روپۍ نه را لېږلې ادې اوس په بیک سره روان دی کوټ پینټ اغوستې دي زما کور د راځي سر نه پرېږدم اوس ستا هغه زوی ستا د رونو رشته دارو په مخ کې تا ته ووایي دادا ما یو خط را لېږلی تا هغه خط کولاو کړی نه دی او ته د جیب نه کاغذ راوالي دا دې را لېږلی او دا تا کولاو کړی نه دی نه دا خو به ما ساره ماښام ښکلو یا دادا دا داسې چل کړی دی په دې کې خو ما 100 لک روپۍ را لېږلې وي دا کاغذ کولاو که په دې کې ما خط لیکلی دی د خیر ښېګړې تپوس مې کړی دی بیا مې پکې لیکلی دی چې 100 لک روپۍ به د پلاني ونډۍ ول نه راوالي او ته په هغې وخت کې او تا ما ته څه پته وه اوس تاسو نه تپوس کوم ګناهګار ستاسو زوی دی کو تاسو ګناهګار یې که نه زه ګناهګار یم تاسو خو نه تاسو پاکان یې او جنتیان یې تاسو خو زه ګناهګار چې ما تپوس نه دی کړی ای زما وروڼو الله قرآن را لېږلی دی په قرآن کې راله جنت ښودلی دی په قرآن کریم کې راله د ښځې حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې راله د مور حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې د بچو حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې د ګاونډیانو حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې کاروبار ښودلی دی د سملاستو پاسېدو طریقې ښودلی ده او مونږ ناوګۍ والا بونیر والی رالو ښکلو وي نه یې ګورو نه پکې عمل کوو نه پکې پاڼه اړو د قیامت په ورځ چې تبلیغیان علما نیکان جنت ته ځي هلته به هم ته برید ته وایي زه ولې نه ځمه ونې ما نسي جللی هلته به تا ته فرشته دقه وایي چې تا ته یو خط راغلی و تا هغه خط کتلی و چې ځان دې پکې جنت ګټلی وی پلاره تا پکې د خپل زوی حقوق کتلی و تا پکې د ګاونډي حقوق کتلی و راځئ نن موږ مسلمانان دې ته پاتې یو چې قرآن په ډولۍ کې د ناوې سره اوسو زه د دې انکار نه کوم چې قرآن ته څوک ګوري مفتو کې ثواب دی په 5 څیزونو کې یو قرآن کریم دی یو بیت الله شریف دی یو پلار مور دی یو دی استاز عالم او بل دی زمزم دې ته مفتو کتو کې ثواب دی زه منم دا ثواب خو چې کومه خور کومه زنانه قرآن کتلی نه دی د خاون حق نه دی کتلی د لیور حق نه دی کتلی د ګاونډي حق نه دی کتلی او تاسو په ډوډۍ کې اوسئ او سترګې مه کولاوه سترګې مه کولاوه ولکه چې قرآن مجید ته کولاو کو او قرآن مجید ته کولاو کوي هغې ورته وکتل ستاسو نه تپوس کوم د دې کور به ښکلی جوړ شي کو په ناوګۍ کې جوړېږي به خدا خو زما عقل نه مني جوړېږي به هله چې دا قرآن ته وګورې دا قرآن ته سټډي کی د یو مستند عالم نه په ترجمه ووایي او په یو پیره نه په 10 پیرې په 100 پیرې ووایي او بیا به مسلې نه کوي ځان له پې پوه شي چې ته مونځ کوي نو ته به په دې پوهېږي چې د الحمدلله رب العالمین څه معنی ده خو بل ته به یې نه وایي برید به نه ته وایي چې تاسو بیا سبا وایي چې مونږ هم ترجمه کړله تا به ترجمه کړې خو ته مولا نه یې ترجمه دې کړله مولا نه یې راځئ چې دا قرآن مجید کولاو کو اونه وګی والو دا مولوي صاحب په دې جمعه کې ترجمه کوي او څه ټایم ترجمه کوي مولوي صاحب ماښام منځه بسي یاره ماښام به د هېچا کار نه څومره کسان د دې کې ترجمې ده او دا جمعه چې څومره غټ جوړ دی سنگ مرمر پکې لیکلي ټایل ده خو دا ترجمه یې زده کړله دی خو تاسو ته کوي او اتمام حجت ته پتاسو سبا دا نشي ویلې چې ما ترجمه کوله خو زه سونیګرام ته نشم تللی ما ترجمه کوله خو زه رستم ته نشم تللی
ما ترجمه کوله خو زه چنګلې ته نشم تللی. دا قرآن بستا خلاف گواہی کوي چې ستا په جماعت کې ستا د محلي امام چې ته پسې چاته تللی نه ترجمه به یې کوله ته ورته ولې نه کېناستې څه به وایې ځئ چې ستاسو فیصلې په لاس کې الله تاسو ته و چې تاسو ځان له فیصله وکړئ څه به ورته وایې نن ستا په لاس کې نیټ نن ستا په لاس کې ګوګل نن ستا په لاس کې ټیک ټاک نن ستا په لاس کې واتس اپ نن ستا په لاس کې ټي وي نن ستا په لاس کې لاوډ سپیکر دا پتا دلیل دی چې ته خبري او تا ځان نه خبره کړې دی تبلیغات په جمعات کې ودرېږي الله مو وبخا د خدای او د رسول خبره بکیږي زمونږ استادو په کې کامیابی د کینه ورته دا نو وګي ولا صادر تک ته په اوسګار دی تا د کور تک شوی دی موږ سره ټیم کم دی زما خو کلینیک بند دی زما خو گاڑی راته بند دی ما خو میخه دا ټیم ودروما ور بشي خبر بشي چې د قیامت په سخت ورځ ما به خبرو خبرېږم ما زستاسو خیر خوایم والله ورنه زما سره دراتلو ټیم نو چې ما دل ټیم ور کړی خو ستاسو خیر خوایم ډیر آیت درس آیت تیر چپی یری راتلون کې چپی شماره چې مخکې څه شوي دي بس نن عزم کوي چې نن پس به زه ترجمې ته کینم او دا د خدای نه وغواړه چې زه به قرآن په یادوم په ترجمه به یادوم پوره علم بکوم سبا د مرګ راغی الله به د عالمانو په سب کې پاسي خو د قیامت په ورځ باندې ته پیغمبر اسلام ته یا رسول الله اغثني یا الله رسول زما مدد وکا د پیغمبر اسلام سره وستا ټول ریکارډ پروت ته د ناوګي هغه سړی نه وي چې ستا په جمعات کې به زما د رب आवाज شو تا به صادر ټکو ته به خپاسې دي ترجمه به کېدا ته به نه کېناستې نن زستا پیغمبر ستا سفارش ته نیم وزګار سمو خیال دی چرته بزو راځئ نن عزم وکړو او زه تاسو د خدای ګواه کوم ځوانانو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي زه تاسو باندې یریږم د مال د فتنې نه تاسو به د یهودیانو نصرانیانو داسې تابعداري وکئ کو هغه د خادمه سوړي ته ننوځي تاسو به سوړي ته ننوځئ نن ستا او زما بچی په ټیک ټاک ناست دی خپل مور ګډي خپل خور ګډي د خپل مور په مخ کې کنځلې کوي په هغې پیسې ګټي چېرته لاړو ولې موږ د خپل نوجوان نسل حفاظت نه کوو زما عزیزانو دریو ځایونو سره خپل بچی او په خپل ځان منسلک کوي ورنه زما د دې زده خبره واورئ بیا به ارمان کوئ چې داسې یو ملا راغلی او موږ ته ویلي وو خو موږ نه پوهېدو یا د تبلیغي جماعت سره ځان منسلک کوي دا ستاسو زموږ خیرخوا دي یا د مدرسې سره ځان منسلک کوي یا د خانقاه سره ځان منسلک کا د دې دریو ځایونو د منسلک کېدو نه ما سوا که ته په عام میدان کې ولاړې نو په دې نتیجه ورسېږي چې د دجال په سب کې به ته ټول نړۍ ولاړې حدیث مبارک راځي چا ورته داسې وکتل دی به ورسره ملګری کېږي او تاسو نه تپوس کوم ځوانانو چې ستاسو پلاران تاسو له په 10,000 موبایل نشي اخیستی او هغه درته ووایي چې زما سره آیفون موبایل دی 6 کیمرو والا 8 لک روپۍ قیمت دی دا والا خو ما ته خدای ووایا نو ته خو په 10 روپۍ باندې ټیک ټاک کې کنځلې کوي هغه پیسې بچت کوي نو دا خو به خامخا کوي تا له پلار سیکل نشي اخیستی هغه وایي ډیلکس موټر سیکل در کوم د 3 لکو روپو خو ما ته خدای ووایا ډیر ګران کار دی الله دې زموږ حفاظت وکړي زما عزیزانو نن د ترجمه ختم دی د ناظری والا او د حفظ والا ختمو دا ستاسو زمونږ د پاره د عبرت مقام دی چې دا سمو وکړل وخرانه تیر شو راځي چې د نن عزم کو کوشش کوئ ماسختن پسې موس کوئ سمدس ډوډۍ خورئ او ترجمه ته کینئ یو ټکی ازده کوي یو ټکی
خو عزمو کې سپینګرو باباګانو چې نن نه پس وزه ترجمه ټوله کو، نن نه پس وزه قرآن یادوم. نو چې تاسو لږه لږه ترجمه هم کوئ او ګیره دې سپینه ده او دس به یې زده کړي، تیمم به یې زده کړي. تاسو کوئ منځونه، خو دا خپل اودس دې مولي صاحب ته ووایي چې زما د اودس ټیک دی. نو که ده وکړه دا ټیک ته جو ټیک پی، تیمم دې ټیک دی، د سر مسه دې ټیک ده، غسل دې ټیک دی، او کوي څنګه جامې دې ټیک دي، څنګه جوړې څنګه اغوندي، کور ته څنګه ځي، د کور نه څنګه راوځي، سملې څنګه پاسې څنګه، دا ټول د ژوند سره متعلق دي. دا زده کوئ او په دې باندې خپل ژوند تېروئ. نن د جامو بدلولو د کوټونو اغوستو د جرسو موده ده. اوس ځوانان باباګان کو چپی مخکې کړه، کو خیمه کړه، مفتیان مولان بس چې پیزار وباسي لومبې به خې وباسي، وتا خدای جنتي کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو فرمایي چې پیزار وباسي لومبې چپ وباسه، تا خو لومبې خې وخکو. مولان تبلیغیان هم چې کوټ اغوندي، کمیس اغوندي، لومبې چپ لستوڼې مخکې کړي. لکه تا د به خلک ګوري، خلک به څه زده کوي ستانه چې سنت دا دي. ته مې مسواک کړو، خلک به تا د ګوري نه چې مسواک به څنګه کومه، اودس به څنګه کومه. ګران کار دی اودس کول، دا زده کوي. د ژوند د تېرېدو مسائل زده کوي. توره ږیره مې شوه سپینه، زه حیران یم، زه رحمان لا نه عاقل شم نه بالغ. دا خبره مې ما یو زر ځای کړي، خو بیا یې تاسو ته کومه. په مردان کې ما سبق وي، یو جنازې کې یو سړی راغی خان، جنازې ورنه تپوس وکړو وی څومره ټایم پاتې دی جنازې ته؟ هغوی 15 منټه. په 15 منټه کې خو زه اودس نشم کولی. یو سړي اوږې نه څادر واغسته، وی تیمم وخمه، او چې لاړ سیټ ته کېناست، په ځان باندې څادر راواچو، تیمم وخي، خاورې رالې او ځان ته چانګي. ای زما ورونه، و تا خدای نیک بخته که، ته د پاکستان اسمبلی ته روانې، صوبایي قومي او سینټ ته روانې، د پاکستان الیکشن کمیشن تاله اجازت درکو چې دې په 62 تر 63 پوره دی، تاله تیمم نه راځي، تاله جنازه نه راځي. او زه د برملا وام، د خدای په دې پاک کور کې ناسم چې ستاسو په ناوګۍ کې کله جنازه پیښه شوه او تاسو جنازې ته ودرېدئ، دا ځان سره ګاونډیان دواړه ونیسه او ورته وایي جنازه درځي. که دوی له جنازه ورتله نو زما دا نوم به درکړه. ما ته یاد دي دا مشران ناست دي، د سړي به پلار مړو، مور به مړه وه، خور به مړه وه، دی به په پوډه ناسو، هلکه جنازه نه کوي، نه راځي راله، رښتینی و، نه ورتله نه یې کوله. اوس صاحب هر سړی جنازې ته ودرېږي، خانان ځان له، مولان ځان له، تبلیغیان ځان له، ټولو زده کړه. ما نه خو چا تپوس نه دی کړی چې جنازه څه ته وایي، ها بس راځي ودرېږي. نو زما پلار به خدای څنګه بخي چې دی په پلیته جنازه کوي، تا د جنازه نه راځي دی کوي. راځئ زما ورونو، دا د زده کولو خبره ده. نن خپل زوی ته ملامته شه، نن خپل قاري صاحب ته ملامته شه، نن تبلیغي ته ملامته شه، ماله نه راځي. زده که سبا چې د 18,000 قامو په منځ کې ولاړې او خلک دا وایي لکه ده ته ګوره، او دی چې په دنیا کې داسې داسې ګرځېدو او جرګمارو، دله خو ټکې نه ورته. بیا به څه کوي؟ بیا به الله ته څه وایي؟ راځئ نن بیا مقراله مولانا صاحب ختم وکړو، تاسو ته پته نه وه، اوس به مولانا صاحب بیا شروع کوي. د شروع په ورځ باندې غالبا چې په 1 تاریخ مې شروع کوي، نو کینې ورته ما من عمل بدأ فيه يوم الاربعاء الا وقد تم. دا علماء خيار دي، دوی د شروع په ورځ د سبق شروع ځکه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم یو عمل چې د شروع په ورځ چا شروع کو، دا به الله پوره کوي. 6 کاله کې د ترجمه وکړه، په 6 کاله کې ته 365 ورځې دي، 365 ټکي ته په 6 کاله کې یاد کی، 365 بس ودې ګټله. سبا بیا کوا، بروز بیا کوا، بروز بیا کوا. زما عزیزانو، الله جل جلاله دې د مولانا عمر کې علم کې برکت ورواچي، او الله رب جل جلاله ستاسو دا کله
د رشد هدایت مرکز جوړ کی او زه چې دا ترجمه شروع شي نو زه به مولانا کوم زه به یو ورځ راځم ستاسو ترجمې درس لا او زه به دا خلک ګورم خو ته به خلکو ته وایې نه چې دی را روان دی هسې نه چې په هغه ورځ ټول خلک ناسي زه به ناڅاپه راځم او زه به ګورم چې امامتي څومره خلکو وکړه او اوس ترجمې ته څومره خلک کېناستل کو تاسو نه کېنئ فبها ونعمه مه کېنئ خو واورئ بیا به ارمان کوئ بیا به وایي چې زه چا تړلی وي او زه یې کېنولی وي او یو ارمان به په آخرت کې کوي او انشاءالله کو زه ژوندی وم تاسو ژوندی وئ یو 2-3 کاله پس به زه تاسو ته چې اوس کېنئ که نه کېنئ کو تاسو ټول په زور نه کېناستئ نو زه ژر در کوم تاسو دا زما د خبره واورئ دې نه مخکې نه ځم انشاءالله داسې وخت به خدای راولي چې ستاسو جوماتونه به بغیر تبلیغي آواز نه ډک وي انشاءالله بیا به باباګان هم قیدې راغستي بیا به مولان هم راغستي بیا به خانان هم راغستي دا چې تور والا راشي که نه چړو والا ټوپک والا او په دغه ګیټ کې ودرېږي چې تا مونځ وکړو اوس چېرته ځې بیا به ته کېنې ترجمې ته انشاءالله یو ورځ به راځي پاکستان کې به الله د مسلمانانو په لاس د مسلمانانو حکومت راولي انشاءالله او بیا به تاسو موږ ته کېنو خو مړه د زور به څه ناستی راځئ چې نن ورته کېنو الله جل جلاله دې ستاسو زموږ دا ناسته ستاسو زموږ دا وینا اورېدل په خپله درګاه عالیه کې قبول او منظور کړي او الله جل جلاله دې زموږ کور زموږ محله د رشد و هدایت مرکز وګرځي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین